د اختر ورځ وه نبی علیه الصلاة والسلام د اختر مانځله ته عیدګاه ته په لاره باندې تېرېږي ماشومان لبې کوي یو ماشوم دی په زړو کپړو کې په زوړ پیزار کې سیټ ته ولاړ دی د ماشومانو سره لبې نه کوي نورو ماشومانو نوې کپړې اغوستي د اختر ورځ د خوشحالۍ کوي او لبې کوي نبی اسلام دغه بچی راوغوښت د ماشوم بچی راشه چې هغه راغی دا واړه لبې کوي او ته ورسره لبې نه کوي ولې خفه سیټ ته ولاړ دی او بل هغوی نوې کپړې اچولې تا خو زړې کپړې اچولې ولې دې کپړې نه دي بدل کړي د اختر ورځ نه ده هغه ماشوم ورته وایي د الله محبوبه د هغې پلاران دي او زما پلار نشته دی پلار دې څه شو ولې د الله محبوبه هغه ستا سره په پلانکۍ غذا کې شهید شوی دی که نه پلانکۍ غذا کې زما پلار شهید شوی زما پلار نشته دی نبي علیه السلام په دغ کې ځای کې ودرېدو او دا ماشومې مې د ګوتې نه ونیو ځان سره یې کور ته را روان کړو چې کور ته یې راوستو عایشه بیبي ته فرمایي عایشه دا یتیم دی دی ولمبه و دی پاک کا او د خپل لور کرے سوال جواب ولیکل د فاطمه رضی الله تعالی عنها کرا د حسنین د عمر یو ماشوم دی یتیم دی کو په حسنین کې د چانوي کپڑے مون کرے راولېګا نو عائشه بیبي ولمبو او فاطمه رضی الله تعالی عنها په حسنین کې د یوتن کپڑے راوړي او نبی رسول الله تعالی کپڑے واغستلي چې کله سنبال کو کنه نبی رسول الله سلام ورته فرمایي وي بچیا زکه زو منزله وس او صحابه کرام د نبی اسلام په انتظار دی په عیدګاه کې ښا چې نبی اسلام خو دا وخت کو منزله رانغی نبی اسلام د ځان سره یتیم د ګوتې نه نیولې او روان کړی دی نو دا ماشوم ورته وایي د الله پاک پیغمبر زه به پلار دغه شانتي تیارولم او بیا به داسې د ګوتې نه نیولې وم عیدګاه ته به یې بوستم خو د الله پاک پیغمبره چې زه به د هغه سره تلم هغه به زه په خپل اوږه اخیستی وم او تاسې د ګوتې نه نیولې نو هغه به زه په خپل اوږه اخیستی وم عیدګاه ته به یې د ځان سره بوستم او تا د ګوتې نه نیولې وم روان کړی دی ما نبي علیه السلام ورته د لار په منځ کې کښېناستو ای بچې زما اوږو ته راوخېږه زما اوږو ته راوخېږه نو دغه یتیمې په خپلو اوږو واغستو نو دا ماشوم د نبي علیه السلام په اوږو ناست دی نو نبی اسلام چې په لاره تېرېدل هلته نورو ماشومانو لبې کولې نو چې دې ماشوم هغه ماشومان ولیدل که نه ده ورته اواز وکړو ای وړو زما پلار چې دی هغه نبي علیه الصلاة والسلام دی زما پلار څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام دی د ماشومانو د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه چې په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیار اواز وکړو وی کاش چې زما پلار هم شهید شوی چې نن زما پلار نبی علیه السلام ګرځېدلی دا د ماشومانو د نبی علیه السلام سره مینه وه کاش چې زما پلار هم شهید شوی چې نن مې نبی علیه السلام پلار سوی ګرځېدلی دی دغه یتیم نبی علیه السلام بوست عیدګاه ته صحابه کرام په انتظار دي چې نبی علیه السلام ولې ناوخته وي عیدګاه ته نبی علیه السلام ورښکاره شو یو ماشوم یې د ګوتې نه نیولی دی د هغه ماشوم ښکته کېناست چې ښکته کېناست نبی په منبر باندې کېناستو چې په منبر کېناستو تاسو به وایئ چې نبی علیه السلام ولې ناوخته کو ولې مانځله په ټیم رانغی ټیک شو خو زه یو یتیم ایثار کړی وم زه یو یتیم ایثار کړی وم او بیا هغه ماشوم یې راوغوښتې بچې ته دغلته مه کښېنه ته ما خواله راکړه هغه ماشوم یې راوغوښته او د ځان سره یې په منبر باندې کښېنو او نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی انا وکافر الیتیم هکذا فی الجنه زه او د یتیم کفالت کوونکي به په جنت کې دغه شانتي دا دوه کوتې داسې کړي چا چې د یتیم کفالت کړی دی هغه زما سره په جنت کې دغه شانتي یو ځای پاتې کېږي یو ځای پاتې کېږي اختر را روان دی مونږ به خپلو بچو له جامې اغوستي مونږ به خپلو بچو له نوي پیزارونه اغوستي او مونږ به ورته دا م ویلي چې هلکه په ټیم باندې ټوکې والی وروسته بیا ټیلران نه جوړوئ کپړې مخکې واله داسې خو کړي که نه دي کړي هر سړي خپلو بچو له پیزار هم اغوستی دی کپڑی ما غستی دی ٹیلران له ورکړم دي خو د کوم دی د یتیم د پکې چا فکر نه کړي تاسو خو باندې کړي ما خپل بچی له جوړه واغستا زما سره په چم کې یو یتیم هم پاتې کیږي دا خو پلار نشته د چا له کپڑے چا غستی کړي غستی الحمدلله 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 الله تاسو ته پته نشته ده ما ته ټلیفون نه کیږي زه د دوی معاشرې نه ډېر خبر یم ما ته مولانا صاحب خاوند مې وفات شوی دی واړه واړه بچي مې دي کونډی ما بار چاته څه ویلی نه شم ځان راته بد ښکاري خو چې ماسخوتن سملمه که نه او په دې خپل مخ باندې دا کمبل راواچوم
نو الله ته بچو بچو وچاړه چې الله بچی دی راکول نو خاوند دی رانه ودا غستاله بچی خودی ته نه ګوري چې دا غي نوې جامې دی او نوې پیزار دی خدای پلاروم چم دی کنه هغه کو پدې نه پويږي خو چې کور تراشي ماته جاړي وي مونږ له نوې جامې پلان کو خو نوې جامې اغوستې دي مونږ له پیزار هغه کو نه پیزار اغوستې دي مور ته مونږ اختر له سو اغوستل زور ته دانه شم ولې چې دا غي پلار دی استاد پلار نشته دی استاد پلار نشته دی دا قصو کوي خان دا په دې ټیم کې دا قصو کوي چې یتیم بچي غریب بچي مسکین بچي دا په خپل بچي سره یو شان جوړوم پورځه د اختر ان شاء الله څنګه مې چې زما بچي غوندي داسې به یو یتیم هم غوندي داسې به یو مسکین بچي ما غوندي داسې به یو غریب بچي ما غوندي په خپل معاشره کې به غریب یتیم په اختر کې په زړو جامو کې نه پریدو ښا په زړو پیزار کې به نه پریدو دا تعلیم ماته زما د کوم بچی نه چې مور خپه ده د کوم بچی نه چې پلان خپه ده د رمضان المبارک میاشتا د لیلۃ القدر شپه ده جمعه تراغه تهجد وکړل دواړه لاسونه اوچت کړ اسمان ته په جړا شو چغي وي الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک تعالی فرمایي نه دي معاف کوم په کور کې سپینګره پلان خپه پروشه ده نه دي معاف کوم په کور کې د بوډۍ مور خپه پرېښې ده راغلی ما ته چغې وایي چې ما معاف کا لاړ شوم بیا خپل مور او پلار رضا که بیا به دې هله معاف کوم وعاقل لوالدیه د مور او پلار نافرمان بچی یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نے تپوس کړی د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا پلار د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ده اوس تا وغله چې دا دروازه په ځان بند ساتي او په کوله ساتي دا د جنت منځنۍ دروازه ده منځنۍ یو حدیث مبارک کې راځي صحابي تپوس کوي دا الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ السلام ورته ډېر مختصر او لنډ جواب ورکړي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد لنډ مطلب لنډ خبره دا ده د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار خفګان پلار رضا رب رضا پلار خفا رب خفا علماء لیکلي دي کله کله سړی ځان سره حساب کوي کنه چیرې زما مور خپل خپې کو خوشاله داسې ده کنه نو علماء لیکلي په کور کې د پلار ته وګوره کو په کور کې در نه پلار رضا وایا الحمدلله زما رب سره رضا ده خو کو په کور کې د پلار خپه وایا زما رب خپه ده رب رضا د پلار پر رضا کې ده الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ د جهاد اے صحابه کرام راځي ز جهاد لسم ما سره جهاد لاله صحابه کرام اصلحه چولې دي ټول راټول شو د نبی اسلام سره جهاد لزي په دې دوران کې یو نوجوان صحابي او الکه صحابي ځان نه اصلحه ته وکړي د هغه راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا ویل داسې اذا الله پاک پیغمبر دا کوم نوجوان صحابي چې ستا خواله ده او تاسو سره جهاد لزي ته په کور کې بوډۍ مور ده او سو کې د خدمت شته نه نبی رسول الله دا نوجوان الکرو متعلق چرته دي دا الله پاک پیغمبر تاسو سره جهاد روان یم کرتا دا جهاد اعلان ورکو جهاد در سره زما اسلام یا چولې دا نبی رسول الله سلام ورته فرمایي په کور کې د بوډۍ مور نشته ولې الله پاک پیغمبر مور خو نشته دي نبی رسول الله صحابه کرام راټول کړه الله راوړ شي اوس مقدس شي دا د جهاد صحابه کرام چرته روان دي په دغه مقابله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې ده دغه مقابله علیہ السلام فرمایل علماء لیکي د حدیث مبارک مطلب دا دی کو جنت تطلل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې لګي جنت ته ځان به د مور د خپو خوري حساب کې لګي به جنت ته ځي مولوی صاحب زه ځان له بعد سوله ګرین افسر یم ما بس ځان سکیورټي ګرځي خلک راته کینی او پاسې نو زه بس کور کې مور ته کینم ما پاسم زه ځان له لوی مفتی ما او زه ځان له ایم پی ما ایم ان ما روز په کور کې زه مور خو ته ناس یم زه تر بار سوله ګرین افسر ته ایم پی ته ایم ان
ګرځي چې مور درنه خپه ده پلار درنه خپه ده قسم په الله کو دا پټکي او دا سپینې کپړې د جنت ته بوسي دا پټکي دا کپړې د جنت ته دا چینه د جنت ته نشي بوسته دا سیروزه د جنت ته نشي بوسته دا شابه جمعې د جنت ته نشي بوسته چې کله درنه مور او پلار خپه ده الله د تهجد په ټیم کې راغلی او شپه د کومه شپه ده ليله القدر تهجد وکړو الله تعالی سوچت کو جاړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک تعالی فرمایي ان دې معاف کو ورشه مور او پلار وسه کا الله الکان تاسو ته ما الکان نشته نشته تاسو ته ما مور او پلار رضا کوي زما بیان اوري نو بیا ماته ټلیفون کې مولوی صاحب ستا خبره خو ټیک ده الله ورته بخنه نه کوي ستا خبره ټیک ده راځم نمبر مې دی او نمبر مې دی ها تاسو ته زما بیان اکثر اوري کنه نو په ما پسې ټلیفون کې یاره مولوی صاحب تا ویلي چې چا نه مور او پلار خفه الله بخنه نه کوي ټیک شو ستا خبره ټیک ده خو ما ته ګناه نشته کنه بیخي مې په دې زما ښځې تخپې اړمې کړي دي ما ته ګناه نشته کنه نو ستا خبره خو ټیک ده چې الله ورته بخنه نه کوي خو بیخي مې په دې زما ښځې تخپې اړمې کړي دي که بس ښځه مې نه پرېږدي نو ظالمه ستا ښځې ته ولې خپې اړمې ته به د خپلو بچو سره داسې وکړې الله تعالی م اولاد درکړی دی لږ سوچ وکړه که نه خپلو بچو ته هم ورکړې نو ته د چا بچې نه یې ولې به تا سره ظلم کوي خو مسله دا ده چې تا ته د ښځې خبره ښکاري او د مور او پلار خبره درته نه ښکاري خبره دغې ځای کې ده تا ته د ښځې خبره ښکاري او د مور او پلار خبره درته نه ښکاري ځکه وایي چې زما ښځې ته خپې اړمې کړي دي زه اکثر خپل بیاناتو کې وما د مور او پلار خپل حق دی د ښځې خپل حق دی مور او پلار ته هم حق ورکړئ ښځې ته هم حق ورکړئ د هر چا خپل خپل حق دی نو چې د شپې کمرې ته لاړې او سملاستې او د ښځې در سره خبرې شروع کړې او دې ځای له پکې راغله چې یاره نن دې راته مور بس چپ وای دا ټاپک ما په دې ځای بند ساتلی دی دا ټاپک په دې ځای بند دي زه به ستا د مور او پلار متعلق خبرې په بدو سره نه کوم او ته به زما د مور او پلار خبرې په بدو سره دا ټاپک په دې ځای بند ساتو لویه شپه د ځانه به د مینې او محبت خبرې کوو پرېږده عمر دا خبرې صحیح ده که نه لویه شپه د ځانه به د مینې او محبت خبرې کوو خو د مور او پلار خبره به پکې مخې نه راولو د دې ورته ناستې سترګې ورته پټې کړي هغه ورته په غوږ کې لګیای لکه ولې اوري نو چې اوري نو پړسېږي به نه بیا نو دې ورته ټوله شپه ورته ځان سترګې پټې کړي ورته پروت هغه ته په غوږ کې لګیای نو چې سهار راپاسي نو دی هر چا ته پړسېدلی بیا ګرځي نو زه ورته وایم دا ټاپک په دې ځای بند وساته دا خبرې د سره اورم چې اوري ورځ به در باندې اثر وکړي خبره چې بار کېږي نو په زړه کې ځای ونیسي نو هغه تا ته شپه کوي نو ستا په زړه کې به ځای ونیسي نو بیا درته دشمنان مور او پلار ښکاري دا ټاپک په دې ځای بند وساته دا څه وساته وایي د مور او پلار خبرې به په بدو سره نه کوو ما ته خپل حق وایه زما د سر ګل زما د سر تاج چې هر څه دله را پیدا کړم وایه خو د مور او پلار بد بیان وکړه الله داسې بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره مهرباني بکعب زبسرا پسجدو ما